بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پنوم د الله تعالی چې بې حده مهربان او ډېر رحم کوونکی دی شروع کوم. هغه بسم الله چې کله مونږ خبر ذکر کوله نو د هغې دغه ترجمه چې مونږ کړې د هغه مونږ بیا ثابت کړې وه چې دا ترجمه ولې مونږ کوو. الحمد ټول صفتونه د خدای توب لله خاص الله لره دی رب العالمین چې پالونکی د تمامو مخلوقاتو دی. الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب، ټول صفتونه د الوهیت لله الله لره دی رب العالمین چې پالونکی د تمامو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم بهد مهربان ډېر رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت دی. ایاک نعبد خاص تا لره عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو منګه. اهدنا الصراط المستقیم روان که منګ په لاره نیغه. صراط الذین لار داغی خلقو انعمت علیهم چی نام کڑی تا پاغو غیر المغضوب علیهم ند غضب کڑی شو پا لار باندی چی نا غضب شویر پاغو باندی ولا الضالین او چی نا گمراهان دی. الحمدللہ رب العالمین. الحمدو دیگر الف لام دا کم الف لام دی دی که اصول رای دی علماء کرامو. الحمد که الف لام یا عهدی دی لکه دا رای د میر زاهد دا و چې الف لام عهدی شو نو معهود پرې سره حمد کامله دی او حمد کامله چې هغه حمد د الله تعالی د خپل ذات لره. ذکر حمد په یو څو قسمه باندې، یو حمد د خالق د خپل ځان لره، د الله حمد د خپل ځان لره، او یو حمد د مخلوق د مخلوق لره، او یو حمد د خالق د مخلوق لره. الله خپل ځان لره حمد بیانی، مخلوق لره بیانی، او یا خالق الله مخلوق لره بیانی. نو دا وړومبی چې حمد د باری تعالی خپل ځان لره دا کامل دی او دا دوه ناقص دي. څنګه ناقص دي؟ حمد د مخلوق لره ناقص دی په اعتبار د حامد سره، په اعتبار د حمد کوونکو سره. یعنی که مخلوق د مخلوق حمد بیانی نو دا حمد کوونکی ناقص دی، دی کامل حمد نشي بیانولی. او حمد د خالق مخلوق لره چې الله مخلوق لره حمد بیانې دام ناقص دی په اعتبار د محمود سره، یعنی مخلوق ناقص دی. نو که الله دغه حمد بیانې نو په مخلوق کې خو دومره کامل حمد شته نه، نو په دې وجه باندې که حمد خالق د مخلوق بیانې نو دا په اعتبار د محمود سره ناقص دی. او که حمد خالق خپل ځان لره بیانوي، الله حمد خپل ځان لره بیانوي، نو دا په اعتبار د حامد او د محمود د دواړو سره کامل دی. نو دلته کې میر زاهد وایي چې الحمد کې د الف لام دا عهدي دی او معهود پرې سره هغه حمد کامله د باري تعالی دی. او دویم نمبر رای دا دی چې الف لام د پاره د جنس دی، او دا رای د صاحب د کشاف دی. بعض علما ویلی دي چې صاحب د کشاف چې الحمدو کې د الف لام دا غوره چې کوم دی نو لام جنس که نو دا بنا ده په مذهب د اعتزال باندې. ځکه دا معتزلي دی او معتزله قایل د دې دي چې خالق د افعالو د عبادو د بندگانو د افعالو خالق دا بندگان په خپله باندې دي. لیکن علامه تفتزانی رحمت الله علیه متول کې رد کړی دی، وایي دا مبني بر اعتزال نه ده بلکې دا بنا ده په نکته د بلاغت باندې. نو دویم نمبر رای الف لام کې دا شو چې دا جنسي دی لکه صاحب د کشاف وی. او دریم نمبر قول
هغه دا شوی چې الف لام استغراقي دی. نو چې کله جنسي او استغراقي دا دوه قوله پکې وموشو نو بیا پرې دواړو قولو باندې هغه یو سوال واردېږي. سوال دا واردېږي چې په دواړو صورتونو کې خو بیا مطلب دا شو چې تمام صفتونه خاص دي په الله پورې، تمام صفتونه خاص دي په الله پورې. نو بیا ذهن ته اشکال در راځي چې د نور مخلوق هم صفتونه کیږي. کله به یو انسان د یو انسان صفت وږي، یا چې کوم دی یو انسان درې پورې غر صفت او تعریف وږي، یا به یو انسان د یو عمارت تعریف او صفت وږي. نو دا خو کیږي. او دغه شان دی دا یو سوال ذهن ته راغی چې څنګه په الله پورې چې کوم دی نو ته خاص منې، دا خو د مخلوقات هم صفتونه کیږي. نو موږ دا وایو چې د مخلوق چې کوم صفات بیانېږي نو دا در حقیقت د خالق صفات دي. ځکه که یو انسان هغه مثال په طور د عمارت صفت کوي نو د عمارت صفت دا په اصل کې د دې د صانع صفت دی، د ګیلکار صفت دی. اگه ترل دغه صفت شروع کې چې دیوالونه ډېر ښکلي دي او ډېر زبردست عمارت جوړ شوی دی نو که دغه ځای کې ګیلکار ولاړي مستري ولاړي نو هغه خوشحاله شي، ځکه دا د اصل کې دغه صفت دی. دغه شانتي یو انسان چې کوم دی دا مثال په طور باندې د ډیک صفت بیانوي نو دا په اصل کې د هغه ترکاڼ صفت دی. نو الله خو د دې تمامو کائناتو خالق دی، نو دغه شان دا تمام کائنات د الله مخلوق دی. نو که یو انسان د مخلوق صفت بیانوي نو دا په حقیقت کې د الله صفت دی. او بعضې علماو یو ښکلې غوندهکې خبره لیکلې ده چې په حالت د استغراقي او جنسي کې چې الف لام استغراقي والی یا جنسي والی نو اعتراض ذهن ته نه راځي، اشکال نه راځي، ځکه چې مراد دلته کې د الحمدو کې د حمد نه هغه صفات د الله تعالی دی چې الله تعالی بیان کړي د خپل ځان لره. الله چې کوم صفات خپل ځان لره بیان کړي نو هغه صفات تی مراد دي، لکه خالق شو، رازق شو وغیره وغیره نمونه الله تعالی قرآن مجید کې بیان کړي. د کومو نه چې تعبیر کړي په صفات فاعلیه سره، یا چې کوم دی نو صفات مافوق الاسباب، هغه صفات چې مافوق الاسباب دي، یا صفات الوهیت. نو دلته کې بیا که الف لام جنسي شي یا استغراقي شي نو بیا اعتراض نه راځي، ځکه بیا معنی دا شوه، مطلب دا شو چې تمام صفات د فاعلیت یا تمام صفات د الوهیت یعنی د خدایي صفات چې کوم دی نو هغه الله لره دي. او د خدایي صفات خو په مخلوق کې شته نه، د الوهیت صفات خو په مخلوق کې شته نه. مخلوق رزاق نه دی، مخلوق خالق نه دی، همدغه د الوهیت دا صفات. نو ځکه موږ هلته کې معنا داسې وکړه، د خپله معنی صفایي مې کوله که نه چې الحمدلله ټول صفتونه د خدایتوب، ټول صفتونه د الوهیت دا الله لره دي. نه که په دې صورت کې بیا د الف لام استغراقي شي یا جنسي شي نو مطلق صفات تی نه دی مراد، بلکې صفات د الوهیت تی مراد دی، صفات د خدایتوب تی مراد دی. نو بیا اعتراض نه راځي. نو الحمد ټول صفتونه د خدایتوب لله الله لره دي. او د الله د لفظ الله چې کوم دی مونږ هلته کې په بسم الله کې خبره ذکر کړې وه، هغه بیا ذهن ته راولئ. رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. دا ولنی دا په مرتبه د یوې دعوې ده، او دا ورپسې رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا په مرتبه د دلیل دی. چا به دا وی چې الحمدلله تمام تعریفونه الله لره ولي دي وجه سره، نو مخکې به طورې دلیل ذکر شول چې ځکه رب العالمین دی، د تمام عالم د مخلوقاتو پالونکی دی، الرحمن الرحیم دی، مالک یوم الدین دی. نو رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی. رب دا صیغه صفت مشبه ده او یا مبالغه ده په اسم فاعل کې، او یا اسم فاعل دی چې په اصل کې رابونو نو الف تخفیفا حذف شو، لکه بارون او برون د دې نه چې نو دا جوړ شو، الف دا حذف شوی دی. او د رب معنی ده
دا د تربیت نه مشتق دی، تربیت کوونکی پالونکی. او تربیت څه ته وایي؟ نو بیا قاضي بیضاوي هلته تفسیر بیضاوي کې تاسو ویلي چې تربیت دا یو څه خپل کمال ته رسول درجه په درجه باندې دي. یو بوټی راوخیږي رو رو درجه په درجه الله کمال ته ورسوي. انسان پیدا شي، عام حیوان پیدا شي، درجه په درجه الله خپل کمال ته چې دی نو دا ورسوي. نو رب العالمین پالونکی د تمامو مخلوقاتو دی. اطلاق د رب په لغت کې دا په ډېرو معنو سره راځي. د دې معنی پالنه هم راځي لکه دا مشهوره معنی مونږ وکړه. دویم نمبر د رب معنی خالق هم راځي. او دریم نمبر د رب معنی سید او آقا هم راځي لکه سور یوسف کې یوسف علیه السلام ته چې کله زلیخې وي هی تلک نو هغه ورته بیا څه وي انه ربي احسن مثوای، ستا دا خاوند زما تربیت کوونکی دی، ما له ښه ټیکانه راکړې ده.